السلام علیکم. زما نوم ډاکټر عماد دی. څنګه چې مونږ په تیر پودکاسټ کې د ډینټل کیریز په باره کې خپل پودکاسټ ریکارډ کړی و، هم د هغې په کنټینیویشن کې نننی پودکاسټ چې کوم دی نو دا زمونږ د ورو د وینې په باره کې دی یا د ګمز بلیډینګ په باره کې دی چې د ورو وینه څنګه کوي او د دې بیا فردر مینجمنټ څه دی. نو اکثره مونږ چې برش کوو د هغې سره وری وینه کوي، یا فرض که اکثر څوک خوراک کوي یا خاص کر د مڼې نه چک ووهي په هغه مڼه کې داسې لږ شانتې وینه پاتې شي. نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم دا ګمز دي، وری دي، دغه هیلدي نه دي. په دې کې څه نه څه مرض شته دی، دا ډیزیز دی. مونږ به اوس راځو چې د دې کازې څه دي، د ورو د وینې وجه څه ده چې دا ولې وری وینه کوي. د ورو د وینې یو څو کازې دي چې په هغې کې موسټ کامن چې کوم دی چې د ټول نه زیات چې کوم خلک دغه کې فیس کوي، نو په هغې کې دی پلاک اینډ کیلکولس دی چې د دې غاښونو باندې داسې یو تی شانتې جوړ شوی، د هغې د وجې نه چې کله انسان برش کوي یا فرض که څه خوراک خوري نو د هغې سره ګمز بلیډینګ کیږي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ سره فرض که څه هارمونل امبیلنس وي، د هغې د وجې نه هم د ورو وینه کیدی شي. دې سره موږ سره د وایټامین کې یا د وایټامین سی ډیفیشنسي نه هم د ګمز بلیډینګ پاسبل دی. دې نه علاوه چې موږ سره داسې فرض که چاته څه د بلیډینګ داسې څه ډس آرډرز وي، نو هغې سره هم د ګمز بلیډینګ پاسبل وي. دې سره سره که فرض که یو کس بلډ تھینر یوز کوي، بلډ تھینر ګولۍ یوز کوي، نو د هغې سره هم د ورو بلیډینګ پاسبل دی. خو موسټ کامن زمونږ چې کوم زیات خلکو کې نو هغه موږ سره د پلاک اینډ کیلکولس د وجې نه چې په کم کې د غاښونو خاص کر بیک طرف ته چې کوم دی نو هغه داسې یو تی شانتې یو کلک شانتې یو لیر جوړ شوی وي، او چې کله انسان برش کوي نو د هغې سره بیا هغه بلیډینګ کیږي. انشاءالله په نیکسټ پودکاسټ کې به مونږ د ورو د وینې چې کوم مینجمنټ دی یا د هغې ټریټمنټ دی، نو مونږ به انشاءالله هغه په نیکسټ پودکاسټ تاسو سره شریکوو. ډېره مننه.